السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ په وئ. عزتمنو لوی دیر کې زوی را پاڅېدلی دی او خپل پلار یې بېدردۍ سره کتل کړی دی. عزتمنو چې بیا یې په تبرګي باندې دوه حصې کړی دی چې نیمه حصه یوه بوجۍ کې اچولې ده، هغې نه بعد عزتمنو بیا یې بله حصه په بله بوجۍ کې اچولې ده. راځئ مینوال چې دا واقعه څنګه شوې او زوی ولې دومره مجبور شو چې خپل پلار یې بېدردۍ سره کتل کړو. ټول معلومات عزتمنو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اوس تاسو دغه شانتې ظلمونه کېږي چې د دې نه مخکې خو هم عزتمنو دغه شانتې په باجوړ کې یوه ښځه راپاڅېدلې وه چې خپل خاوند یې بېدردۍ سره کتل کړی. عزتمنو نن په لوی دور کې زامن راپاڅېدل او په دغه طریقه باندې عزتمنو خپل پلار بېدردۍ سره کتل کړی دی. عزتمنو خپل پلار 2 میاشتې مخکې بېدردۍ سره کتل کړی چې 2 میاشتې بعد عزتمنو دغه زامن تانل ته ورغلی، د خپل پلار د ورکې درخواست یې جمع کړو. ویې ویله چې دا 2مه میاشت چې عزتمنو زموږ پلار دغه شانتې کور ته نه راځي او بېدرکه شوی دی، پته نه کړي چې چا وجلی دی او څنګه. چې عزتمنو په دې کې پولیس تفتیش هر څه شروع کړ چې اخر کې عزتمنو پولیسو دغه شانتې دغه محمد حسن د کور نه دغه شانتې کې دغه زامن ارسي اوچت کړ. عزتمنو ځکه چې د دې نه مخکې خو د زامن چې څه ټایم کې راپورټ وکړو په دغه ټایم کې ورته ویله چې موږ په کور کې داسې جنګ جګړه راغلې ده، اختلافات راغلي دي، د دغې د وجې نه زموږ پلار خفه دی او د کور نه تللی دی. نو عزتمنو دغه ټایم کې بیا پولیسو تفتیش د کور نه شروع کړو چې زامن چې وله بوتل او ښځه یې وله بوتل، نو هغوی بیا ټول حقیقت بیان کړ. ویې ویل چې پلار موږ په خپله باندې کتل کړی دی، پلار به روزانه زموږ ښځو سره جنګ جګړه کوله او وینا به یې کوله، نو موږ نه به ډېره زیاته سخته غوسه راتله. اخره کې موږ دغه شانته چل وکړو، د خپلې مور په سلا باندې موږ تبرګی پیدا کړو او پلار یې مراول ووچو. د هغې نه بعد بیا په تبرګي باندې نیم کړو، نیمه هم یوه بوجۍ کې بند کړو، نیمه په بله بوجۍ کې بند کړو. نو عزتمنو بیا اخر کې د غره په نمن کې ښخ کړی دی چې عزتمنو هغه اوس عزتمنو دغه شانته دا قضوي چې څنګه ټول حقیقت وویل او دغه شانته عزتمنو دغه لاش یې راواغېستلو چې تش هډوکي په کالبوت کې بند کړو، جنازه یې وله وکړله. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې داسې ظلمونه هېڅکله مه کوئ. د ځمکو دپاره همیشه داسې کارونه کېږي، په ځمکو باندې به څه وکړي عزتمنو ځمکو په ځای باندې پراته دي، هېڅ هم ځان سره څوک نشي ویلی. دغه 2 ګزه ځای به په کار راځي، نه هغه د 2 ګزو ځای دپاره محنت وکړئ، خپل مور او پلار خدمت وکړئ. مینهوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در